أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. مخکې آیت مبارکه کې د سفرانه منځ حکم بیان کړلو. دې آیت مبارکه کې د صلات خوف طریقه بیانولې کی. صلات خوف دې ته وایي چې د روان جنگ په دوران کې د مانځه ټیم شي او دا خطرې که ټول لښکر په منځ باندې ودرېږي نو دشمن په دوی باندې حمله کوي، نو په داسې صورت کې به لښکر دوه ډلې جوړې کړلی شي او یوه ډله به دشمن ته ودرېږي او دویمه ډله به د امام سره په مانځه ودرېږي او دوی سره به خپلې زغرې د بچاو ټول سامان به دوی اغوستی او اسلحه به ورسره هم وي. دوی به په مانځه ودرېږي، نو چې کله دوی د امام سره یو رکعت پوره کړي نو د یو رکعت نه پس به دوی لاړ شي او دشمن ته به ودرېږي او هغه دویمه ډله هغه به راشي د امام سره به دویم رکعت وکړي. د امام سره چې کله دوی دویم رکعت وکړي نو امام به سلام وګرځوي، د سلام نه پس به دوی خپل دویم رکعت دا وروسته د امام د سلام ګرځول نه پس پوره کړي او دوی به بیا لاړ شي او اوله ډله چې دا به واپس راشي او هغه به خپل دویم رکعت وکړي، یا دغه دویمه ډله چې کله دوی خپل رکعت پوره کړي او لاړ شي نو هغه به هلته کې خپل دویم رکعت پوره کړي، یا به راشي پوره به یې کړي یا به یې هلته کې پوره کړي. دا د صلات خوف طریقه ده. گویا چې په دې مانځه کې په منځ کې ګرځېدل دا روا کړلی شوي دي د ضرورت د وجې نه، او یو طریقه هغه دا بیان کړلی شوې ده. د آیت په شروع کې ویلي وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، چې کله ته په دوی کې یې، نو بیا د صحابو به دا ډېر غټ ارمان و په نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې مونځ کول. نو فرمایي چې د نبی علیه السلام نه پس دا دویمه طریقه هم رایج ده چې دوه ډلې جوړې کړلی شوې، یو دشمن ته ولاړه ده او بله به مونځ پوره وکړي، دوه رکعته به وکړي، بیا به دوی لاړ شي نو هغو به بیا دویمه جمع کوي او دغه دویمه جمع به د هغو دپاره بل امام بیا مونځ پړاوهي. دا یې دویمه طریقه ده. نو فرمایي چې بعض علما هغه وایي چې دا طریقه د نبی علیه السلام نه پس منسوخ شوې ده، خو په احادیثو کې تذکره شته دی
چې د نبی علیہ السلام نه پس صحابه کرامو هم په یو موقع باندې صلات خوف په دې طریقې سره کړو. دا طریقه منسوخ نه ده، بلکې دا دو طریقې د دې رایج دي. نو فرمای و اذا او هر کله كنت چیتا فیهم پدوی کې فاقمت لهم الصلاة نتا قائمو د دوی د پاره مونځ او د دین معلومه شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې بل چاته د مونځ کولو آغا اختیار نشته دی. نو کوم خلک چې دا خبره کوي چې په هر مانځه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حاضر ناظری، نو دا غوی مونځ بیا په دغه اعتبار سره نه کیږي چې نبی علیہ السلام به شاته ولاړی او د 14مې زمانې امام به مخکې ولاړی. نو دغه خبره دغه عقیده غلط عقیده ده. نو فرمای کله چې ته یې په دوی کې فاقمت لهم الصلاة نو ته قائمو د دوی د پاره مونځ فلتقم نو ودی دریږي طائفتون یو ډله منهم د دوینا معک ستا سره وليأخذوا اسلحتهم او وادخل دوی د ځان سره اسلحه خپله فاذا سجدو نو کله چې دوی سجده وکي یعنی یو رکعت وکي فلیکونو من ورائکم نو شید دوی رست استاسونا ولتأتی طائفة اخرى او رادشی اغا دویم ډله لم یصلو چې هغوی مونځ نه دی کړی فلیصلو معک نو ستا سره دې مونځ وکي وليأخذوا حذرهم او وادخل دوی د ځان سره بچاو خپل واسلحتهم او اسلحه خپله ود الذین کفروا دې کې د صلات خوف وجه بیان کړی ده چې خوښی هغه کسان چې کفر یې کړی دی لو تغفلون عن اسلحتکم کچری تاسو غافل شئ د خپل اسلحې نه وامتیاتکم او د خپل سامان نه فیمیلون علیکم میلة واحده نو دوی په تاسو باندې په یو ځای حمله وکړي او تاسو خبره ختم کی. دا د دوی غټ ارمان دی. ولا جناح علیکم ان کان بكم اذن او په تاسو ګناه نشته کچری په تاسو باندې څه تکلیفي من مطرین د باران دوجی او کنتم مرضى یا تاسو بیمار یې ان تزعوا اسلحتکم دا چې کېدی تاسو خپل اسلحه وخذوا حذرکم د تکلیف په وخت کې بیا اسلحه تاسو یې ښودی شئ البته بچاو چې دی دا میک دی زغره ډال دا بنیک دی. ان الله اعد للكافرین عذابا مهینا یقینا الله تعالی تیار کړی دی د کافرانو لپاره عذاب سپکونکی. واذا كنت فيهم او هر کله چې یې ته په دوی کې فاقمت لهم الصلاة نو قائمو د دوی د پاره مونځ فلتقم طائفة معك منهم معك نو ودریږي دی یو ډله د دوی نه ستا سره مانځه ته وليأخذوا اسلحتهم او وادخل دوی د ځان سره وسله خپله فاذا سجدوا نو هر کله چې سجده وکي د اول رکعت
فلیکونو نشید دوی من ورائکم رستو ستاسونا ولتأتی طائفة اخرى او را دیشی دویم ډله لم یصلو چې منځ نه دی کړی فلیصلو نو منځ دی وکي معک ستا سره ولیأخذوا حذرهم او واتخلی بچاو خپل واسلحتهم او اسلحه خپله ود الذین کفروا خوښی هغه کسان چې کفر یې کړی دی لو تغفلون کاش چې غافل شئ تاسو عن اسلحتکم د خپل اسلحې نه و امتعتکم او د خپل سامان نه فیمیلون علیکم نو دوی حملو کی په تاسو باندې میلة واحده په یو ځای حمله ولا جناح علیکم او نشته دی ګناه په تاسو باندې